سلامونه ملګرو. شیر افضل مروت پی ټی آی پارټي پرېښوده. دا خبرونه په میډیا باندې ډېر زیات سیریګردش دي. آیا د کې حقیقت څومره دی؟ په ریښه باندې شیر افضل مروت د پی ټی آی پارټي پرېښو که نه، په دې باندې تفصیلا خبره کوو. اډیاله جیل نه بهر شیر افضل مروت میډیا سره خبرې کړي دي چې په هغې کې شیر افضل مروت په شبلی فراز او عمر ایوب باندې غټ تنقید کړی دی. شبلی فراز او عمر ایوب د پی ټی آی رهنما دي جی، غټ کسان دي. مطلب حکم چې کم چلیږي د عمران خان نه پسه شبلی فراز، عمر ایوب او اسد کیسر دا درې څلور کسان دي او بیرسټر ګوهر دی چلی جی هر څه دی هینډل کوي. نو دې حوالې سره عمر ایوب باندې او شبلی فراز باندې چې کوم د مونږه لیونی به ولله زه ویم چې کوم د بنګ سړی د لیونی خو نه، خیر د بنګ سړی چې چا په کې پي کې د پی ټي آی پارټي را ژوندی کړې وه شیر افضل مروت جي، نو هغه پرې غټ تنقید کړی دی او دا یې هم ویلي دي چې د دی مشري زه نه منم. شیر افضل مروت دا ویلي چې زه عمران خان سره ملاقات لتلی م او د دی په وجه باندې زما عمران خان سره ملاقات نه شو. دی جیل سپرډنټ له څه ویلي یا وټ ایور څه هم دي، خو د دواړو کسانو په وجه باندې زما عمران خان سره ملاقات نه شو. بیا میډیا صحافیانو د شیر افضل مروت سکیورټي سره جګړه مګړه هم شوې ده. بیا شیر افضل مروت نه تپوس شو چې ته پی ټي آی پارټي په ریښه باندې پرېږدې، تا پرېښوه که نه؟ نو په دې ورته شیر افضل مروت ووایي چې زه پارټي د دی په وجه خو نه پرېږدم، د دې دوو کسانو په وجه باندې زه پارټي خو نه پرېږدم. زما پارټۍ کې چې کوم رهنما دی، کوم لیډر دی، هغه بیرسټر ګوهر چیرمین دی. بل نن ډېره اسماعیل خان کې وایي د الیمین ګنډاپور په قیادت کې یو غټه جلسه هم شوې ده، نو هغې وایي ما له هم انویټیشن شوی دی او زه به هغه جلسې له هم ځم. الیمین ګنډاپور وایي باقاعده ما له انویټیشن راکړی دی دغه جلسې. دا شیر افضل مروت ویلي دي. بیا شیر افضل مروت یو پریس کانفرنس ته تللی و چې هلته د مختلف پارټیانو رهنما راغلي و، درې لاینونو کې کسان ناستو چې کې شیر افضل مروت چې کوم دی په دریم لاین کې کېناستو، چې بیا دریم لاین کې څه ټایم کېناستو، نو بیا سیکنډ لاین کې والله یو بل رهنما خپل ځای پرېښو چې شیر افضل مروت هلته کېناستو. بیا په ړومبني لاین کې یو کرسۍ چې کوم اسد کیسر سره خالي شوه، نو دی پاسېدو اسد کیسر سره کېناستو، چونکې دغه سیټ چې کوم هغه د بیرسټر ګوهر. بیا بیرسټر ګوهر هم حال ته راغی خو شیر افضل مروت ورله خپله کرسۍ پرې نښه، نو بیا اسد کیسر چې کوم دی هغه پاسېدو او شیر بیرسټر ګوهر ته کرسۍ پرېښه جي. مطلب د خبرې دا دی چې شیر افضل مروت په پی ټي آی کې دننه خپل دباو چې کوم دی برقرار ساتلی. شیر افضل مروت څه ګیلې هم کړي دي. شیر افضل مروت ویلي چې کله په کې پي کې د پی ټي آی نوم هم چا نه شو اخیستی، څوک بهر هم نه شو راوتی، لیډران ټول پټو. نو هغه ټایم ما عوام راویښکل، جلسې او ریلیانې مې وکړې او پی ټي آی مې په کې پي کې را ژوندی که، او اوس دی ما له داسې له راکوي. زما رور یې هم ډي نوټیفای کو، بېعزتي یې وکړه. شیر افضل مروت ډېرې ګیلې شکوې کړي دي د پی ټي آی نه دغه دوو کسانو حوالې سره. بیا دې تپوس دوباره وشو چې آیا پی ټي آی پارټي ته پرېږدی که نه؟ نو شیر افضل مروت ورله وویل چې هېڅکله هم زه پی ټي آی پارټي نه پرېږدم، او بیا داسې وخت کې څنګه پرېږدم چې عمران خان په جیل کې دی، عمران خان زه په یو قانون کې هم نه پرېږدم. اصل کې شیر افضل مروت مخکې یو بیان جاری کړی و چې کې شیر افضل مروت ویلي و چې رژیم چینج کې سعودي عرب هم انوالو، مطلب کوم ملکونو چې د عمران خان حکومت غورځولی وای کې سعودي عرب هم څه انوالمنټ و. نو په هغې باندې شیر افضل مروت ډېره غټه مسله په پی ټي آی کې جوړه شوې وه چې عمران خان ورسره هم جګړه کړې وه، عمران خان وله هم وینا کړې وه چې تا ولې داسې قسم بیان جاری کولو. اوس ډېر خلک وایي چې شیر افضل مروت ته پبلک اکاونټ چې کوم سیټ دی هغه نه دی میلاو شوی، نو په دې وجه شیر افضل مروت داسې رویه لري. خو که چېرې داسې وي نو شیر افضل مروت ته ځان کول پکار دي، ځکه پبلک اکاونټ سیټ چې کوم دی یو وړوکی سیټ دی، ته د دې نه غټ سیټونو قابل یې، ته د عوامو په زړه باندې راج کې تا له ښه پته ده چې عوام تا سره څومره مینه لري جي. نو دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو. زیاته مننه جي، والسلام.